بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی د یو مسلې متعلق. مسله دا ده چې درې رونه دي او درې رونه مشترک یو ځای کاروبار کوي. بیا د درې رونو کې یو رور یا دوه رونو د هغه کاروبار د پیسو نه پیسې واغستې او حج دپاره لاړو او دې رور حج ادا کو. دوه رونه دي چې هغې ځان له نور کاروبار شروع کول غوښتل، هغې د کاروبار نه پیسې واغستې 50,000 روپۍ 1 लाख روپۍ. هغې هغه پیسې کاروبار کې ولګولې، یو رور حج دپاره لاړو. آیا اوس دا رونه د کاروبار نه چې کومې پیسې اخیستې دې نه پس دي خپل منځ کې کېناستل چې موږ دا کاروبار جدا کوو، ختمو، ځان له کوو دا کاروبار. نو آیا دې کاروبار کې به چې کوم کس حج لیدلی دی یا کوم کس کاروبار دپاره پیسې اخیستي د دغې پیسو حساب به کیږي او که نه به کیږي، یا چې کوم موجوده مال دی صرف د دې حساب به وي، که نه کمې خرچې دي شوي دي د هغې حساب کتاب به هم کیږي. د مسلې وضاحت دا دی چې کله دا یو رور حج دپاره تو خو چې د دې حج نه د رونو په رضامندۍ باندې په خوشحالۍ باندې تللي وي او هغې لیږلي وي، په دې صورت کې خو بیا د دې خرچې مطالبه د ده نه نشته. یا بل رور دی چې هغه د خپل کاروبار دپاره بل کاروبار دپاره د دې نه پیسې اخیستې وي خو د دې رونو په رضامندۍ او خوشحالۍ باندې، نو په دې صورت کې د هغې پیسو حساب کتاب نشته، یعنې د هغه خرچه پکې نشي راوستلی. خو بغیر د رضامندۍ نه بغیر د تپوس نه حج لیدلی وي مشترک کاروبار پیسو نه، یا یې د نورې پیسې اخیستې وي بغیر د اجازت نه، د رونو رضامندي او خوشحالي پکې نه وي، نو بیا به هغه پیسې حسابیږي. خو که چېرته یو کار د رونو په رضامندۍ سره شوي نو کله د تقسیم کیږي، جدایي کیږي، نو په هغې کې به هغه خرچې نه حسابیږي. موجوده چې کوم مال دی د موجوده مال حساب کتاب به وشي او تقسیم به خپل منځ کې رونه وکړي.